السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ډاکټر اقبال. مونږ راغلي وو دا وخت کې د دریای کابل سیند غاړې ته چې دلته یو ډېر زوړ کلی دی، کنډر لنډي دوزۍ. ډېره ښکلې علاقه ده. د سیند په حوالې سره چې کوم دی ډېره خوبصورتي ده پکې، مزیدار سیندري ده. دغلته مونږ راغلي وو. دغه علاقه زیاتره په ښکار په حوالې سره هم ډېره زیاته مشهوره ده چې دلته د مختلفو علاقو نه کسان راځي د دې علاقایي خلکو له او دلته ښکارونه کوي. نو د دغې علاقې مونږ سره یو ډېر زوړ ښکاري دی. مونږ به هغې سره تاسو میلاوو او د هغې نه به مونږ خبرې اترې وکړو. نو راځو مونږ د دې علاقې ښکاري له چې هغوی سره مونږ ستاسو پیژنګلو وکړو. السلام علیکم. ستاسو اول خپل نوم او پیژنګلو. وعلیکم السلام. زما نوم ارسلا خان دی، د دې علاقې یم او دا زموږ خپله علاقه ده. دلته مونږ ښکار هم کوو جي. ارسلا خان صاحب، دا کنډر علاقه خو ډېره مشهوره ده د ښکار په حوالې سره هم، بلکې دا د صدریاب په وجه هم ډېره مشهوره چې دلته صدریاب ډېر یو ښکلی ځای دی. بلکې زه د خیبر پښتونخوا په حوالې سره که راشم نو دا زمونږ د نږدو علاقو ته سوزیلو ته دا ډېر نږدې دی چې دلته ډېر خلک راځي، خپله فیملي سره د بچو راځي صدریاب ته. او دا هم د صدریاب لاندې سیند کنډرو علاقه ده ستاسو. دا راته ووایي دلته دا ځمکې چې کومې د سیند په غاړه دي دا خو ستاسو ټولې خپلې کوم چې راپورې وتې او کوم تاسو کوم ښکار کوئ؟ او جي دا ټولې زموږ خپله علاقه ده. دا څونه پورته اوس ته ښکاري دا کیمره باندې دا ټولې زموږ ځمکې دي، دا زموږ علاقه ده. او بل تاسو چې کوم دا علاقه صفت هم وکړو نو بېشکه صحیح م وکړو. دا سرسبز او شاداب علاقه را شنه ده. دلته هر سړی راځي، سیل هم راځي، دغه هم راځي. او بل د دې دا علاقه تاسو کتی شئ، مطلب دا بل د دې ځای خلک هم ډېر مینه ناک دي، مهمان نواز خلک دي او ډېر ښه خلک دي زموږ د علاقې. او دا ډېر پرسکونه ځای دی، دلته ډېر خلک راځي. اول نه مونږ هم دلته خپل کور نه بهر وخت تېروو، تازه تازه هواګانې راکاږو، مطلب یاران دوستان راله راځي. دغه علاقه را تاسو وګورئ. ارسلا خان صاحب، یو جهان مننه. دا خو لازمي خبره چې د کلو خلک خو د هغوی په پښتو کې، په پښتونولۍ کې، په ورورولۍ کې، په پره جنبه کې، په هر څیز کې پښتانه واقعي چې ډېر د ستاینه وړ دي، ډېر د قدر خلک دي. خو دا ښکاریان چې دلته کوم راځي صرف واقعي ستاسو د دې خپل کلي خلک یي که نه د دې نه علاوه بهر نه څوک خلک راځي؟ یاره جي مخکې دلته دومره څوک نه راتله جي. اوس موږ له یو کس نیم ملګري نیم راځي او دلته خلکو اوس یو روزګار جوړ کړی جي. دلته کې د کلي هر سړی ښکاري دی، مطلب دا دی 15-16 کلډوس به جیب کې راچولي، ټوپک به ورسره وي. هغه ښکاریان اوس نشته کم چې هغه مخکیني ښکاریانو. او دلته میلمانه هم راځي، خلکو کاروبار جوړ کړی. اوس افسوس موږ په دې کوو جي که نه چې مخکې به خلکو د مانځه نه سهار مانځه نه پس ښکار کولو. اوس دلته خلک د شپې هم ښکار کوي. څه مرغۍ پریشانه دي، څه دا خلک هم پریشانه دي. نو اوس د ښکار ځای دی منم، خو خلک ډېر زیات دي جي دلته. یو ځای بل ځای نه راځي. نو زموږ خو علاقه را چاته څه نشو ویلی ځکه زموږ میلمانه دي چې کم سړی هم راځي که نه زموږ میلمه دی. نو زه وایم چې دا خلک احتیاط وکړي. مطلب اوس باقي خو د ښکار ورځې دي نه، اوس هم ځای په ځای ښکاریان ناست دي، نو باقي دي ښکار ختم کړي دي ځای نه. کتونکو، د ارسلا خان د وینا نه دا ظاهره ده چې دا علاقه کې مخکې یو وخت داسې و چې دلته ډېر لږ ښکاریانو او هغه به پروفیشنل، یعنی د هغوی خلکو کار دا و چې هغوی به ښکار کولو، هغوی سره به د ښکار پوره اوزارو د لکونو روپو سامان به هغوی سره و چې هغوی کې به ډیکیز، د ټوپونه د ښکار، د جنریټري پلاستیکي کښتۍ، انګریزۍ ټوپکې کوم ته چې مونږ ریپیټرې یا نورې ټوپکې به وي. نو هغه خلک به ډېر خانداني او تکړه خلک وو، نو په هغوی به دغه قسمه څیزونو باندې چې کوم دی. اوس داسې سیسټم راغلی دی چې د ارسلا خان وینا ده چې دلته اوس چا سره یو چریز ټوپک دی او 15 کالټوس پروت دی، هغه هم ښکاري. ستاسو د وینا زما په خیال دا مطلب دی که نه؟ نو دا دلته چې کوم خلک راځي نو آیا دا په زبردستۍ سره راځي یا که تاسو له مطلب ځای ورکول د کینی ښکار ته؟ یا رونګه که ځای نه م ورکوو نو هغه پښتنو علاقه ده که نه چې کور ته سړی راشي قدر خو به یې کې. خو دې کې بعض نیم خلک داسې دي چې هغه ستا د قدر نه غلطه فایده والي. نو هغه ته خو به خامخا څه ناڅوی خو بیا هم برداشت وکړو، یا رونګ یو ځل نه بل ځل بل ځل، خو لکه دا خلک پوهېږي نه. نو مطلب ښکار خو د شوق شی دی، مطلب دې کې جنګ جګړې دا شیزونه نه دي پکار. خو دلته کې لکه حالت داسې جوړ دي نن سبا، یوازې دلته نه هر ځای کې داسې جوړ دي. بل دا راته ووایي دلته خو مطلب ښکار خو مونږ خبرې کوو که نه،
خو دا خلک ډېر کتونکي به داسې چې ما مختلف د مرغو د نسلونو نه یا د شکلونو ډېر دغه نه خبر نه وي. دلته کوم قسم مرغان مرغۍ د کوم چې حلال مرغان دي راځي هغه راته لږ په هغې باندې لږ دلته جی ډېر قسمونه راځي. زه به تا ته مختصر ووایم. دلته ایلی راځي، دلته زاڼه راځي، دلته سرخاب کوم غټ مرغان دي هغه راځي. سرخاب هم د ایلو یو ذات دی. دا دې ته کینګ اف د ډکس وایي. دا د ایلو چې کوم دی نو ذات دی، خو دا ډېر نایاب دی جی. دلته گیز راځي، دلته لکه ډېر قسمه مارغان راځي جی. هر قسم مارغان دلته راځي. دا ډېر کلو علاقه ده، د اوبو دغه هم پې زیات دی، اوبه هم دلته ډېره ده، نو د اوبو پسې راځي مارغان ډېر زیات دلته. کتونکو دلته خو تاسو اورئ چې دلته د مختلف قسم مارغان راځي چې هغه حلال دي او د ښکار دپاره خلک څه میلمانه راځي، څه د دې کلي مقامي خلک وي، څو کسان داسې دي چې هغوی له میلمانه دوستان راځي او د ښکار کوي. په هغې کې ډېر تکړه تکړه پخو خدو باندې خلک وي چې هغه دا شغل او شوق کوي، ډېر پیسې لګوي، ډېر خپل وخت ضایع کوي، دلته شپې کوي. دلته دې ځنګل کې دا تاسو په دې کیمره باندې کتی شئ، دا جونګړه ده. ورسره په دې جونګړې سره چې دا نور ملګري هم زما په خیال چکر مکر له څوک راغلي دي، دغه جونګړه کې راځي او تاسو سین هم کتلی چې سین ډېر زیات مطلب کافي دغه دی، خو دلته جنریټرې دي سره او په جنریټرو په کښتو کې راپوځي دې جونګړه کې هغې شپې کوي. دلته خپل اخلي پخلي بندوبست یې ورسره وي، مطلب په جابوج کېږي هم نه. ارسلا خان صاحب دا خو ارسلا خان صاحب دا یو پوښتنه هم لرمه، دا راته ووایه چې دلته د ښکار دپاره چې دا کوم خلک یا تاسو راځئ که نه، د دې دپاره د څه سیزن څه میاشت پکار ده چې په کومه میاشت کې د ایلو دا ښکاري؟ بل سوالونه دوه درې زه په یو ځای باندې کومه. بل دا سوال هم لرمه چې آیا دلته کم ښکار له کم کسان راځي نو هغه په قانوني طریقې سره ټیک راځي یا غلط دی، څه لیسنس ورله پکار دی، د دې ټوپکو لیسنس پکار دی یا د ښکار دپاره د دې وایلډ لایف چې کوم د دې محکمه دي نه څه لیسنس ضروري دی که نه دی ضروري؟ دلته تاسو د ښکار تپوس وکړو نو د ښکار وخت سیزن شته. دلته چې کوم دی نو دلته فروری نه ښکار شروع کېږي. آی تھنک زما په خیال د 15 اپریله پورې ښکار کېږي. لکه بیا په کال کې 2 ځل راځي جي، داسې نومبر، دسمبر، اکتوبر دغه هم سیزن دی جي. او ښکار بل دلته چې ښکار له راځي کم از کم اذان سره به راځي، اذان سره خپل سامان به راوړي، مطلب د هغه به سټکۍ نه پس په ښکار کې مطلب تیاره کې د ښکار تیاره کې به راځي جي. او بل تاسو د ښکار دا وکړو لیسنس به جي لازمي کوئ، بغیر لیسنس ښکار نه کېږي او غیر قانوني هم دی. دا وایلډ لایف د طرفه تاسو لیسنس جاري کېږي نو بس یو کال بل کال به تلې وې کې. مطلب دا دی خپل څه ټیم داسې په دې سین کې ګرځي چې تا خلک ګیري یا او جی ولې نه، دلته خو شته، ولې نشته، راځي موږ سره خپل لیسنس شته، خلکو سره لیسنس شته، لکه داسې ښکار نشي کولی، ممنوع دی. لکه اوس لکه بس د یو درخواست کوو چې د شپې دا کم ښکار کېږي چې دا دې منې شي. بس ملګرو زه د دې علاقې ارسلا خان دوزی یو جهان مننه کوم چې دونه قیمتي ټایم یې هم ضایع کړو او موږ له په دې یو مزیدار رپورټ په دې کلي په حوالې د دې ښکار په حوالې سره موږ له راکړو. نو زه اوس اجازت غواړم، د خدای په امان.